الرحيم وبعد فإن مبنى علم الشرائع والأحكام وأساس قواعد عقائد الإسلام هو علم التوحيد والصفات الموسوم بالكلام المنجي عن غياهب الشكوك وظلمات الأوهام. دیجے کوئی بتا سے سبب درې مباحث ته خیال کوئ. اول بحث تحت لفظی ترجمه، دویم بحث حل د الفاظ مفرده او دریم بحث اعتراضات او جوابات. اول بحث تحت لفظی ترجمه. وبعد پس د دې درې امورنا چې تسمیه او تحمید او تسلیه ده، فإن مبنى علم الشرائع، په تحقیق سره بنیاد د شریعت د علومو والاحکام او د احکام الهیو بنیاد واساس قواعد عقائد الاسلام او د اسلامی عقائدو د قیدو بنیاد څه شی دی؟ هو علم التوحید، هغه د توحید علم دی، والصفات او د صفات علم دی. دغه د توحید او د صفات علم الموسوم نمول کیږي بالکلام په علم کلام سره چې د توحید او د صفات او مسلې دي. د دې فائدہ سي د علم کلام المنجي عن غیاهب الشکوک، چې نجات ورکوي زده کوونکي ته د تکو تورو تیارو د شکونو نه، وظلمات الاوهام او د تیارو د وهمونو نه. هلکه پې پوه شئ. وبعدو خو تاسې پوهېږئ چې دا د غایاتو نه دی او ظرف دی. مکان په ځای کې هم ظرف مکان کې هم استعمالیږي او ظرف زمان کې هم استعمالیږي. ظرف مکان کې استعمالیږي لکه داری بعد دارکا، داری بعد دارکا، او ظرف زمان کې هم استعمالیږي لکه الیوم یومون بعد اليوم، نن ورځ هغه ورځ ده چې د پرونۍ ورځ نه وروسته ده. نو د غایاتو نه دی او د ظرف مکان او زمان دواړو ځایونو کې استعمالي. معرب هم استعمالیږي او مبني هم استعمالیږي. چې مبني وي نو مبني برزمی، او چې معرب وي نو معرب پسی، معرب پسی په فتحې او په دغه سره کسرې سره. هلکه پې پوه شئ. مبنا جای بنا ته وایي. جای بنا بنیاد ته مراد دی. هغه په دیوال هغه حصه چې دیوال نور په بنا کیږي ته مبنا وایي. علم الشرائع، شرائع د شریعت جمع د طریقې ته وایي. سیرت ته وایي او اصطلاح کې وضع الهی سائق الى العباد، هغه الهی وضع ده چې بندګانو ته خدای را لېږلې ده، بندګانو ته خدای را لېږلې ده. وضع الهی دې ته څه وایي؟ دې ته شریعت. او زمونږ ستاسو په اصطلاح کې دین اسلام ته شریعت وایي. احکام د حکم جمع ده. حکم نسبت تامه ته هم وایي. نسبت امر الى آخر ایجابا و سلبا ته هم وایي. صحیح شو؟ ایقاع النسبت او لا وقوع النسبة ولا وقوعها ته هم وایي.
تاسو به پوښتنه اساس بنیاد ته وایي قواعد د قاعدتون جمع د قاعده قاعده په اصل کې د هودج د ډولۍ هغه لرګي ته وایي چې نور ډولۍ په بنای ډولۍ لرګي هم لیدلې کنه الان دې چې کوم لرګي لګېدلې ای تاسو کې قاعده وایي او په اصطلاح کې امر کلی منطبق على الجزئیات طریقه د انطباق تاسو پیژنئ کنه طریقه د انطباق دا سیده یو جزئی به راواخله د جزئیاتو هغه به موضوع کی او کلی به ورته محمول کی تاسو به پوښتنه او دا به صغرا شي او قاعده کلیه به ورته کبرا کی او نتیجه به راشي د طریقه د انطباق لکه کل فاعل مرفوع کل فاعل مرفوع اوس به یو موضوع یو جزئی راواله د جزئیات هغه به موضوع کی ا د دې قاعده کلیه موضوع چې د دا به ورته محمول دا به صغراش او کبرا به د قاعده کلیه کې د څه به زید فاعل زید جزئی د جزئیات د موضوع کړه او کل فاعل کې فاعل موضوع هغه ورته محمول کو زید فاعل دی ویلي قاعده کلیه دی ورته کبرا کړه د صغرا کړه قاعده کلیه دی ورته کبرا کړه زید فاعل وكل فاعل مرفوع فزيد مرفوع دې د طریقه د انطباق وي یعنی کې په پوښتنه یا په علم بلاغت کې ان زيدا قائما كلام مع منكر وكل كلام مع منكر يجب توكيده فإن زيدا قائما يجب توكيده الکه په پوښتنه کې عقائد د عقیدتون جمع د عقیدت ستوي عقیده ربط القلب بالنسبت توي زړه په نسبت تړل الله یو دی قران حق دی رسول الله اخیری پیغمبر دی دې ته نسبت وي په دې زړه تړل شک شوبه پکې نه کوي دې ته عقیده وي عقد وډه کې دوه اسلام دین شرعی دین د شریعت ته وای هغه احکام ته اسلام وای چې د هغه تعلق د ظاهر سره ظاهری اعمال سره او ایمان هغه ته وای چې د تعلق د باطینی اعمال سره علم التوحید توحید یواله خدای ته ثابت اول باب تفیل مصدر دی او صفات نه صفات خداوندی مراد اته صفات دي د ماتوریدیو پنس او صفات دي د اشعریو پنس الګه په کوم رسته براش دي د صفات ذاتیه وي څورته وي صفات دو قسم دي یو صفات ذات دي او یو صفات فعل صفات ذات داودی یا د اته دي د صفات ذاتیه دي تاسو به پوښتنه صفات ذاتیه او هغه ته چې په هغه صفات خدای موصوفي کې او د هغه په ضد نه موصوفي او صفات فعل هغه ته چې په هغه موصوفي کې او د هغه په ضد موصوفي که احیا د خدای صفت ده په دې موصوفي کې او په ضد موصوفي کې چې اماتت ده اره کې په پوښتنه کې به پوي نشي په دې کې بیا د متکلمینو اختلاف ده بعضي وایي صفات ذاتیه خو قدیم دي صفات فعل قدیم دي که حادث دي بعضی وای قدیم دي او بعضی وای حادث دي الګه په پوهې کې په پوهې نشي قصیده لانیه کتا سوچته ویلی یا ما وې کې یاري کې دي کړه صفات الذات والفعل ترى قدیمات مسئونات الزوال ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال تاسو به پوښتنه صفات الذات والفعل ترى ذات ولا صفات او فعلی صفات ترى طول قدیمات
مسئونات الزواوی لکه به پوه شئ او رب العرش فوق العرش لیکن رب العرش فوق العرش دی خو لیکن بلا وصف تمکن و اتصالی د تمکن او د اتصال وصف پکې نشته الموسوم بالکلام المنجی اسم فاعل صيغه د انجا باب افعال غیاهب د غیاهب جمع د تک تور تیری ته وای شکوک د شک جمع د تساوی د طرفین ته وای په نسبت ظلمات د ظلمت جمع د مطلق تیری ته وای تک تور ته نه او هم د وهم جمع د وهم ته وای وهم کې کمیو نو ظلمت ورسره ذکر کو شکوکو کی زیاده ہو پی پوچھے شکی تردد کی زیاده ہو نو ذکر تا غیاہب ذکر اعتراضات و جوابات و لخیال قوائی وبعد کی دعوی و عاطفه دی معترض اعتراض کئی چه وبعد دا پچھا عاطف دے دا جمله پچھا عاطف تا نو جواب دار چې دا وبعد فالحمدلله عتب تا ولی ځکه مخکې چې ګڼې جملې ذکر شي او هغه جملې ګڼې چې کومې ذکر شوي دي هغه په حرف عاطف مشتمل دي وروسته چې کومه جمله ته عطف کې نو قاعده دا ده چې هغه په اولې جملې عطف کې نو مخکې خو ګڼې جملې تیر شوي دي الحمدلله جمله وا او صلاتم جمله وا فتبه پا الحمدللہ بناتا اس پا پتا سے اعتراض وارد چی وبعدو جملہ خبریہ دا او الحمدللہ المتوحد دا جملہ انشائیہ دا سکتا پا اخبار دا حمد نور کے بلکہ انشاء دا حمد ندلتا راغ لے عطب دا چا دا انشائیہ پا خبریہ پا انشائیہ باندی عطب دا چا راغ لے خبریہ پا انشائیہ دا ندے جائز کہ پوچھئی جواب دادے چه دلتا عطب دا قصے دے پا قصے سچل دے عطب دا قصے دے پا قصے عطب دا قصے پا قصے دے توئی چه مضمون دے یوی جملے عطب شوی پا مضمون دا بلی جملے خبریت و انشائیت پا کی ملحوظ نہیں علیکہ پہ پوچھیں مضمون دا وبعدو یعنی ما حصل دا وبعدو دا عطب شوی دا پا ما حصل دا الحمدللہ باندے بغیر دا قصد دا لحاظ دا خبریت و دا انشائیت لیکن جواب پوچھ دا یو جواب بین جواب دارے چی دو مذہب دی دا نحویانو یو محققین دی یو عام نحات دی دا عام نحات و مسلک دے چی حقی ہوئی چی عطب دا خبریت و انشائیت یا عطب دا انشائیه پا خبریه نده جائز دا چوک وی دا نده جائز ولی نده جائز زکا دا انشائیه او خبریه پا مینز کے تناقض دے او تضاد دے ولی تناقض او تضاد دے زکا خبریه کی وجود دے او پا انشاء کی وجود نشتا دا خو ایجاد دا معلوم وجود دے او پا خبریه کی ہو وجود دا محکیان ہو دے دا غین خبر ورکی کنا اور دا دوار کو میں کہ تضاد دے تصف خوشی دا عام نوحات ہوئی محققین دا سے نوئی محققین نوحات ہوئی چی عاطب دا جملے انشائیے پا خبری یا دا خبری پا انشائیے جائز لیکن پہ کوئی دلیل دا ہوئی قرآن کریم کے راغلی کم دے راغلی حسبنا اللہ و نعم الوکیل حسبنا اللہ حسبنا مضاف لئی مبتدا اللہ خبر شو مبتدا سره دا خبر نه دا جمله اسمیه خبریه شو و نعم الوکیل جمله انشائیه دا عطف دا انشاء په خبریه نو چې قرآن کې راغلی نو بیا پاتې شو اوله سپاره کې راغلی دی وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات دا بشر الذین نه مخکې چې کومه جمله ذکر شوې ده هغه خبریه ده وبشر الذین انشائیه ده الکه په کوئی شي انشائیه تفسیر ده په خبریه قرآن کې غنو ځایونو کې راغلي دي تاسو به پوښتنه لہذا محققین علماء او چاته د خبرې په انشائیه په دې خبره تاسو سره خلاص
دویم جواب دا دی چې دا واو عاطفه نه دی بلکې دا واو عوض د اما نه راغلی دی. هلکه پې پوه شوئ؟ نو عطف د خبریې به انشایي رانشي، لیکن دا جواب ضعیف دی. وروسته راځي دا خبرې. وجه د ضعف یې دا ده چې هر کله دا واو بدل او عوض د اما نه راغی بیا خو په کار دا ده چې د اما سره نوی جمع شوی. حال دا د سکاکي په اخر د مفتاح العلوم کې وایي و اما بعد. هلکه پې پوه شوئ؟ بعدو دا د ظروفو نه ده، د غایاتو نه ده، ظرف زمان او مکان دواړو کې استعمالي. دا مبني ده او مبني بر ضمه ده. مبني ولې ده؟ ځکه د حروفو سره د مبني الاصل سره مشابه ده چې حروف بس کې ور سره مشابه ده په احتیاج. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ بس مبني شو. یا مبني بر حرکت ولې ده؟ مبني بر سکون خو پکار وه. بنا علی سکون اصل ده او بنا علی الحرکت فرع ده. دې ته بنا علی الحرکت فرعي بنا ورکړی شو. ولې؟ ځکه مبني توب د دې فرعي دی. مبني الاصل خو نه ده که نه؟ مشابهت د وجې ده. دا مبني توب یې فرعي و نو بنا هم فرعي ورکړی شو چې بنا علی الحرکت. اوس سوال دا دی چې بنا علی الحرکت خو بیا فتحم راتلی شو، په کسرم راتلی شو، په ضمم راتلی شو. دا بنا علی الضم یې ولې کړه؟ مبني پر ضمه یې ولې کړه؟ نو تاسو دا جواب اورېدلی دی، ویلی دی چې مبني پر ضمه یې ځکه کړه چې دې نه مضاف الیه لرې شوی دی نو دې کې زخم پیدا شي او زخم دپاره غټه جبیره پکار ده او هغه جبیره څه شی ده؟ ضمه ده. دا تاسو اورېدلی دي؟ دا غلطې خبرې دي. ټول عمر د تازانو دروغ ویلي دي. هغوی د بل نه اورېدلي او د بل نه تحقیق یې نه دی کړی او بس خبرې دي او کوه بس لکیر کې فقیر. صحیح چکر دا دروغ دي، دا لرې کې دروغ. تاسې پې پوه شئ دا دروغ به زه لرې کوم کوشش کوم چې تاسو رښتیا وله برابر کړم. صحیح ده که نه؟ رښتیا به وایو. رښتیا خبره دا ده چې دا مبني بر ضمه ځکه شوه د بعدو دپاره درې حالته دي. یا لکه دوه حالته دي. مبني هم راتلی شي، ما درته مخکې ویلې، معرب هم راتلی شي. چې کوم ځای کې معرب راشي نو هغه څنګه وي؟ هغه معرب په فتحې سره یا معرب په کسرې سره. هلکه مضاف الیه ورسره بعده، قبله، من بعده، من قبله. نو معرب په کسرې سره یا په فتحې سره. صحیح شه؟ نو که اوس موږ دا بنا په فتحې یا په کسرې سره کوو نو حرکت بنایي او حرکت اعرابي کې به فرق رانشي. نو دا مبني په ضمې سره کړه چې حرکت بنایي جدا شي د چا نه؟ حرکت اعرابي نه. لکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ پې پوه شئ؟ یوه وجه دا ده. دویمه وجه دا ده چې مضاف الیه دې حذف شه د بعدو نه نو شدت تخفیف پکې راغی. څه پکې راغلی؟ صاف تخفیف پکې راغی. صحیح شو؟ اوس داسې څه ورکول پکار دي چې د تخفیف په لږ لږ څه نه څه ثقل پکې راشي. بیخي سپکه شوه، دومره سپکه هم کلمه نه وي پکار، لږ شانې درنول یې پکار دي. او درنول په فتحې نه درنېده، په کسرې نه درېده، زما مورکې چې لږ ګوتې درنې شي. هلکه تاسو په دې خبرو پوه شئ؟ فإنه کې دا فا کومه فا ده؟ تاسو ویلي دي ملایانو سره چې فا تفریعیه ده، فا جزاییه ده او فا تفصیلیه ده او فا تعلیلیه ده. فا تفریعیه هغې ته وایي چې قاعدې کلیې نه وروسته راشي، یو جزیه په دې قاعدې کلیې تفریع شي. دلته مخکې قاعده کلیه نشته. فا تفصیلیه نه ده صحیح، ولې ځکه هغه مخکې اجمال غواړي، دلته نشته. فا تعلیلیه نه صحیح کېږي ځکه فا تعلیلیه نه بعد د مخکې دپاره علت دي، مخکې ورته معلول دي، دلته علت او معلول هم نشته. لا محاله به وایي چې فا جزاییه ده. څه ده؟ فا جزاییه ده. ځکه د څلور نه خو بله فا شته نه که نه. هلکه پې پوه شئ؟ نو اعتراض دا دی چې فا جزاییه شو. فا جزاییه خو فعل شرط او حرف شرط غواړي او دلته نشته.
تاسو به جواب وکړئ چې دلته اما شته دی او هغه متضمنه د فعل شرط او د حرف شرط مهما یکن. بیا به اعتراض وارد شي چې دا جواب خو په هغه ځای کې کېږي چې اما یي، دلته خو اما نشته، دلته خو اما بعد نه دی، وبعد دی، وبعد. هلکه تاسو به سوال کوئ دلته خو اما نشته، دا پا جزایه چې ته کې په کومو کتابونو کې هلته خو اما یي، دلته خو وبعد دی، اما نشته، دا پا د څه پاتې؟ چا جواب کړی دی چې دلته اما دا فا په توهم د اما راوړې ده. په څه راوړې ده؟ توهم د اما. چا توهم کړی دی؟ مصنف توهم وکړو چې په وبعد ویلې نو فا ته چې راورسېده ده ویلې لکه چې اما مې ذکر کړې ده، دې ته توهم وایي. لیکن عالمان وایي شارحین چې توهم من ذکرت توهم، چا چې مصنف ته توهم نسبت کړی دی د توهم کړی دی، د غلطي کړی ده. بیا خو د مصنف په کتاب باندې زموږ اعتماد پاتې نشته چې دلته دې دوو ټکو کې وبعد نه وروسته د حافظه دومره کمزورې وه چې پای ذکر کړو د دې دوو ټکو په منځ کې دته پته نه لګي چې ما مې ذکر کړی، زه په دې نور کتاب به موږ څنګه اعتماد یو او ځان له دې خو نه دی پره مصنفینو اما نه ده ذکر کړی، ټولو توهم کړی دی. تو هم په یو سړی وکړي، دوه سړي وکړي، درې سړي، هلکه پرې پوه شي نو دا جواب غلط. دویم جواب چا کړی دی چې دلته تقدیر د اما شوی دی. څه شوي دي؟ تقدیر د اما مقدره ده. د تقدیر او توهم په منځ کې فرق دا دی چې نه اما ذکر کړې ده او نه ورته خیال راغلی دی، دې ته توهم وایي. او تقدیر دې ته چې ذکر کړې نه ده خو خیال یې ورته راغلی په ذهن کې، و دې ته تقدیر وایي. نو دویم جواب دا چې تقدیر د اما د اما مقدره ده، لیکن دا جواب هم ضعیف دی. وجه د ضعف دا ده چې رزي وایي، رزي د نحوې لوی امام دی خو ډېر رزیل سړی و. رزي نه رزیل، هلکه رزیل ورته مه کوئ. وایي تاسو به اوس وایئ چې دومره لوی عالم سپکاوی دی وکړو، هغه د عمر رضی الله تعالی عنه سپکاوی کوي. موږ به دغه چا سپکاوی نه کوو چې عمر رضی الله عنه سپکاوی څوک کوي، هغه له به خنزیر وایي. هغه وایي عمر چې کوم دی لفظ د عمر دا منصرف دی، غیر منصرف نه دی. ولې ځکه غیر منصرف کې خو دوه اسباب دي، دې کې دوه اسباب نشته، وایي عدل پکې نشته. عمر وایي ظالم عدل پکې د کوم ځای نه راغی، دې عدل ته کوم عدل؟ دې عدل نحوي نه وایي، عدل نه مراد دا بل عدل کوي، عدل شرعي، وایي عدل پکې نشته. ظالم وایي خلافت د علي رضی الله عنه حق و او دا چاله ورکړی و، د ابوبکر صدیق ته ورکړ، او عمر ظالم. لکه به کوم څه د اکثره کتابونه د نحوی اکثره امامان چې کوم دي دا شیعهګان دي، او د علم بلاغت اکثره امامان چې کوم دي دا شیعهګان دي. دا تاسو عبدالقاهر جرجانی او سکاکی او پلانکې او دا براشي دلته که نه، دا په دې مختصر معنی کې تاسو ویلي دي. دا څومره امامان چې دي اکثره شیعه اهل تشیع دي، شیعهګان. موږ یې څه کوو؟ دا خبرې خو ښې کړي دي، دا خو یې منو که ښې خبرې خو به در چا منې او بدې به یې غورځئ. تاسې په پوه شئ نور یې موږ څه کوو؟ خو بلای یې کوو. د کافر کتاب هم خلک ګوري، پیدا دې اخلي که نه دې اخلي. دا ډاکټرانو کتابونه خو اکثر انګریزانو لیکلي که نه، موږ یې کتابونه او قاعدې منو او بیا ورته رذیلان هم ورته وایو، ځکه څه پروا یې کوو. رزي وایي رزي چې تقدیر د اما صحیح نه دی. ولې ځکه تقدیر د اما په هغه ځای کې راځي چې یو منصوبي او دا منصوب په داسې فعل باندې منصوبي چې هغه امر یا نهي وي، او د دې منصوب نه وروسته ذکر شوي. لکه وربک فکبر، اصل کې داسې و اما ربک فکبر، ربک منصوب دی په کبر باندې، نو دلته چې دی اما مقدر دی، دلته منصوب نشته، وروسته ته ناسب پیل نشته. درې جواب چا کړی دی؟ چا ویلي دي چې دا واو قایم دی په مقام د چا باندې؟ اما باندې، دا عوض د اما نه راغلی. لیکن دا جواب هم ضعیف دی، مخکې درته ما ویل چې بیا به جمع نه راتلی د واو او د اما په منځ کې،
او سکاکی په اخر د مفتاح العلوم کې وی و اما بعد الکه به کوئی جمع راغلی صحیح جواب څه دی چې دا درې جوابونه ضعیف پړ صحیح جواب دا دی چې دلته وبعدو ضرب دی او قائم شوی دی په مقام د شرط کې نفع جزایت درسته ذکر الکه به پوښتنه ضرب قائم شوی دی په مقام د شرط کې تاسو باندې بچو کې اعتراض وکړي چې دا خسار بانک کې نه بیٹا پالا یا ضرب دی او قائم شوی دی په مقام د شرط ته به وایي نه بیٹا پا نه دا قرآن کریم کې راغلی وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ فَسَيَقُولُونَ کې د فا جزائیه ده وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا اذ ضرب دی قائم شوی دی په مقام د شرط کې نو په جواب کې فار اول شوی دی فَسَيَقُولُونَ هَذَا الکه تاسو په پوه شئ کې په پوه نشئ پوه شئ الکه غرض دا علامه تفتزانی دا بعدو نروس څه خبرې یو خو د علم کلام صفت کوي او د متن صفت کوي د عقاید العقاید النسبیه ولي کوي الکه کتاب میں شرع قائد ولی کو په علم کلام میں ولي انتخاب کا علم کلام کې لو علم دی دا هي صفت کوي بیا د شرح لیکل یو بل متن بده انتخاب کړی وي عقاید النسبیه شرح دی ولی کړه د هغه صفت کوي چې باندې یو بهترین علم وو ځکه مې د هغه بهترین کتابونو د دې شرح مې ځکه ولیکل دي د ضرورت وکړه کتاب مې په دغه کې ولی کړو په علم کلام کې ځکه علم کلام په ټولو علومو کې سردار علم دی او په دې عقاید العقاید النسبیه دا په کې ولګو بجلی راغلی دا دا عقاید النسبیه په دغه مې ولی کړه ځکه چې دا بهترین متن ګورئ د علم کلام صفت خو د مبنا علم شرعینا لاړ شي وان المختصر پوری او د وان المختصر نه دوسته چې کوم دی وان المختصر نه دوسته بیا د کتاب د متن شرح کې چې د دې متن انتخاب نه وایو الکه په کوئی څه کې